او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وخسفن پزمکه کې د منډلو انتظار کو چې الله د ازمکه اوښلې تاسو پکې دننه ومسخن او د شکلونو د مسخ کېدو انتظار کوي وقذفا او د اسمان د ډبرو د کانو د راتاوېدو انتظار کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. رونو غرض مې دا کو چې دا زلزله چې دا د ځمکې حرکت چې دی دا زموږ د ګناهونو هغه وزن برداشت نه کړي، دا اوړه کېږي، دا د اسمان اواز دی. ای انسانه بس که پرې ځمکه نور ګناه پرېږده الله ته راوګرځه. زلزلې ولې راځي؟ اصل کې دا زلزله چې دا د اسمان نه چغه د په ځمکې والو باندې چې کله حرکت ځمکې وکړو نو پوه شو چې اسمان نه ماته اواز راغی ای انسانه نور ګناه پرېږده الله ته راوګرځه. ځمکه نور ستا د ګناه برداشت نشي کولی ځکه خو په حرکت باندې شوه. ای انسانه نور راوګرځه د ګناه نه. نو دا زلزله په حقیقت کې د اسمان چغه د په ځمکې والو باندې چې ګناهونه بس کوي نور پرېږدوئ. د زلزلې راتللو احادیث مبارکو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګڼ اسباب ذکر کړي دي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذ اتخذ الفیء دولا چې کله خیانت شروع شو خیانت زلزله براسي. د ملک چې کوم خزانه ده بیت المال دی او د هغې چې کوم واکداران دي هغې به دا خپل مال حسابوي. دا به نه وي چې دا زما سره د قوم امانت دی. د ملک خزانې به خلک واکداران چې کله خپل مال حساب کړي که نه زلزلې به راځي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والامانة مغنما امانت په خلک غنیمت حسابوي. نن سبا وزت چاله امانت پیسې ورکا اب ته بعد پسې لاړ شو لکه کومې امانت پیسې چې مې درکړې وي هغه راکړه یاره خو ما لګولي دي لکه تا ما تا لګولو له درکړې وي. څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والزکات مغرما چې کله زکات تاوان خلک حسابوي. زکات یاره دا خو ډېرې پیسې دي یاره دومره پیسې به زه ورکومه یعنی د زړه په خوشحالۍ به زکات نه ورکوي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتعلم لغیر الدین خلک به تعلیم کوي خو د دین د پاره نه. وګورئ که نه څومره تعلیمونه دي د دین د پاره دي. د دین د پاره به تعلیم نه کیږي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واطاع الرجل امرأته سړی به د ښځې تابعدار شي وعق امه د مور به نافرمان شي. د ښځې تابعدار به د مور به نافرماني. یاره وایي زما مور زما ښځې ته بد ګوري وایي زما مور ته ګناه دی زما ښځې ته ګناه نشته. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وادنى صدیقه واقصى اباه دوست به رانږدې شي او پلار به لرې کړی شي. پلار به د ده په دوستانو پسې ځي ای وایي زما خو نه اوري تاسو یې پوه کوئ. داسې ده که داسې نه ده؟ زوی د پلار خبره نه اوري نو پلار یې د زوی په دوستانو پسې لاړ شي وایي زما خو نه اوري تاسو یې پوه کوئ. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وظهرت الاصوات فی المساجد په جوماتونو کې به اوازونه پورته کړی شي شور به وي خبرې به وي. جومات ته لاړ شه ذکر نشته نفل نشته صرف د دنیا خبرې به وي.
په جمعات کې به قسمه قسم اعلانات کېږي، څوک به د څه شي اعلان کوي، څوک به د څه شي اعلان کوي. او دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وساد القبیلة فاسقهم، د قبیلې چې کوم فاسق سړی په دوی کې به د دوی سردار وي. کوم علاقه کې چې فاسق ګناهګار بیکار انسان او هغه به د دوی مشري کوي. او دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واکرم الرجل مخافة شره، د سړي عزت پکېږي د هغه د شر د وجنه. خان دی، ملک دی، نواب دی، ډي اس پي دی، ایس پي دی، پلانکې دی، پلانکې دی، هر سړی ورته کیني او پاسي، عزت یې کوي د څه د وجې نه؟ یاره چې وي ما ته څه ونه وایي. د هغه د شر د بچ کولو د وجې نه به خلک د هغه عزت کوي. داسې نه چې دا سړی به عزتمند دي، او خلک به د هغه د شر نه ځان بچ کولو دپاره د هغه عزت کوي. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. او دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وظهرت القینات والمغازف، په آخر زمانه کې به ډمې سیوا شي، ډمې سیوا شي، د ټنګ ټکور سامان به سیوا شي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نن سبا خو په هر دریم کور کې ټیک ټاک والا جنۍ موجود ده. دا ډمې دي که نه؟ ډمې نورې څه ته وایي؟ ډمې به سیوا شي، ګانو بجانو لاوله به خلکو ځلې کراس کولې، چېرته ډمې پسې به ګرځېدل. نن سبا کور په کور ټیک ټاکره ده، ټیک ټاکره دغه ډمه موجود ده. او دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وشربت الخمر، شراب سکل به زیات شي، شراب سکل به زیات شي. د شراب نوم به بدل کې ډرینک پورته وي، شراب سکل به زیات شي. او دغه رنګې ولعن آخر هذه الامة، د دې امت کم اخیری خلک چې دا به لعنت وي په اولنو خلکو باندې. زما پلار وایي مړه په څه پوهېدو، زما نیکه په څه پوهېږي، دا خو زه په هر څه باندې پوهېږم، زه هوښیار یم. پلار یې خبره کوي، نیکه یې خبره کوي، ته مړه په څه پوهېږي. د دې امت اخیری خلک به په اولنو خلکو باندې لعنت وي، نعوذ بالله. په ائمه باندې، په صحابه کرامو باندې، په هغې باندې به لعن طعن کوي، په مشرانو به لعن طعن کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کله چې دا خبرې ښکاره شولې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، په دغه ټیم کې د سرې سیلۍ انتظار کوئ. وزلزلتن، د زلزلې انتظار کوئ. زلزلې به راځي چې کله دا اعمال زیات شو، زلزلې به ډېرې راسي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وخسفا، په ځمکه کې د منډلو انتظار کو چې الله دا ځمکه وشلې تاسو پکې دننه کړي. ومسخا، او د شکلونو د مسخ کېدو انتظار کوئ. وقذفا، او د اسمان د ډبرو د کاڼو د راتاوېدو انتظار کوئ. الله دې زموږ په حال باندې رحم. رونو غرض می دا کو چې دا زلزله چې دا د ځمکې حرکت چې دی دا زموږ د ګناهونو هغه وزن برداشت نه کړي، دا اوړه کېږي، دا د اسمان اواز دی ای انسانه بس که په دې ځمکه نور ګناه پرېږده الله ته راوګرځه. دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي. او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ، تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه، والسلام.